السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دی؟ خیر دی؟ برابرې سورګي الله نو امید لرو ان شاء الله تاسو به خیر برابر وي. موږ مخکې یو وظیفه ورکړې وه مخکینی ویډیو کې د سحر په باره کې ډېره مفیده وظیفه وه. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. خو د هغې نه مخکې یو دا خبره پیژندل ضروري دي چې د سحر پیژندل به څرنګه کوي چې سحر سړی وپېژني چې دا سحر دی څه شی او دا څرنګه معلومات د دې کېږي. نو دا انشاءالله ډېره زیاته مفیده او ډېره انتهایي مفیده ویډیو ده. تر اخره پورې وګورئ خامخا. خو نور کله په شان ته زموږ 3 ګزارشات دي. دا خبره ځان سره یاد وساتئ. یو دا که تاسو د چینل ته پیل ځل راغلي چینل ځان سره خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه زموږ مقصد په دې کې دا دی چې تاسو ته مفید ویډیوګانې میلاو شي او مفید سبق درته میلاو شي. او دویمه خبره ده چې تاسو لایک او کومنټس کوئ چې تاسو موږ ته تسلي حاصلېږي چې انشاءالله چې لکه مثال په طور زموږ د دغه نه څوک فایده اخلي خامخا. نو طریقه درته انشاءالله د ویډیو کې ښه طریقه ځان سره یاده کړئ. بلکې بل څه مسله یې د هغې باره کې لکه تاسو په خپله هم ویلی شئ چې لکه مثال په دې باره کې یو ویډیو وکړئ، د هغې باره کې یو تاسو موږ ته خامخا ویلی شئ چې لکه مثال پلان کې شي باره کې وظیفه یاده کړئ یا د هغې باره کې یو اهمه مسله یا یو اهم داسې مثال په طور تاسو ته یو ضروري مسله او هغې تاسو ته یو شکایت جوړ کړی، نو تاسو د هغې باره کې خامخا تپوس کولی شئ. موږ به انشاءالله د هغې تاسو ته ډیټیل او تفصیل وایو. یا دغه شان د چا په غاښ درد یا بله څه مسله وي د هغې باره کې به انشاءالله موږ تاسو ته تفصیل ویډیوګانې راوړو. خو به هر حال طریقه به داسې چې تاسو سحر معلوموئ چې 3 الفاظ دي دا په کاغذ باندې ولیکئ. دا کوم چې موږ تاسو ته په دې دغه باندې لیکو په دې سکرین باندې دا الفاظ یو اول به ولیکئ الجبار، بیا پسې ولیکئ العزیز او بیا پسې ولیکئ القهار. دا 3 الفاظ چې کله ولیکئ نو دغه کاغذ به کټ کئ او دغه کاغذ کم انسان ته چې د سحر شکایت وي هغه انسان له به ورکئ او دغه د نومونو طرف به هغه په خپله جو باندې کیدي او خوله به بنده کړي او لکه ماشومان چې هغه مثال چاکلیټ یا ګولۍ شانته په دې خوله کې چوپي نو هغه شانته دا کاغذ داسې مزه د بره تالو سره لګوي چې لکه مثال داسې چوپل کېږي شانته او د هغې نه دې اوبه تېروي. خو د هغې نه مخکې دې دا ځان ته سوچ وکړي چې مثال یا په سر باندې بوج شته یا کلمو کې څه تکلیف شته او که نه شته. که مثال مخکې تکلیف نه او وروستو 3 علامې رالي یا په سر باندې بوج رالی سترګو نه ورسې اوښکې روانې شوې یا یې الټۍ وکړې الټۍ ورسره ورغلې یا په هغه ساعت کې یا په دغه ورځ باندې او یا په کلمو کې درد پیدا شي. نو د دې کلمو د درد ځان له مسله ده، د سترګو د سر د درد او د سر د بوج ځان نه مسله ده او که الټۍ وکړې نو دا الټۍ د سحر مسله ده. اوس د کلمو مسله او دغه شان د سر د درد مسله ده به انشاءالله بیا که دا مسله پکې راغله نو بس بیا تاسو تپوس کولی شئ د هغې باره کې به وضاحت ووایو. خو د سحر به ښکاره نښه دغه چې یا الټۍ وکړي او یا یې خېټه خرابه شي. دا 2 صورتونو کې به خامخا دا کوي چې سحر ورته وي په دقه ورځ کې. نو بیا به انشاءالله چې کله دغه مسله و نو بس بیا یې دغه علاج دی، دغه نه علاوه نور هم علاجونه شته بیا به سړی انسان اسان علاج به تاسو ته وښایي. خو لیکن تاسو زموږ سره خامخا اوسېږئ چې انشاءالله موږ تاسو ته قرآني وظایف ښایو. زموږ مقصد نور هېڅ نشته دی، زموږ مقصد دا دی چې تاسو په صحیح دین باندې روان شئ، نه د جاهله مولیانو د جاهله پیرانو وغیره دیو نه تاسو ځان په امان کې وساتئ. که ویډیو مو خوښه شوه نورو ملګرو سره یې هم سینډ کړئ. والسلام. او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.